دکاندار صاحب ورته وي نمبر راکا که دا سینډل ارتي یا تنګي یو نمبر نو بله ورځ د دې نه هغه ښه راوړم هغه باټا راوړم هغه سروس راوړم او داسې چې کوم دی نو ښه کپنۍ والا به راځي که خیري فارن والا نو دا نمبر د ما ځان سره نوټ کا او ته ماله خپل نمبر راکا او ته ماله صرف مسکال لا کوه او ته چې دکان ته تلې نو دغې دکاندار پتا چې د اوبه څکلي دي کولر ورسره پروت وي اوبه پکې تاله نه رالي او هغې له د ګانو رس راوغواړي او یا لکه چای خو یي دود پتی دې له دود پتی راوغواړه وایي د نر دي او بانې څه جوړه کړې را وی د زنانو نه ګټه ښه کېږي وی ګټه دې ونه کړه استاد تاوان دې وکړو د نظر حفاظت په تا باندې فرض و بل خاون ورته کار وکړي نو ته به دا مې بلا ته ټیلیفون کړی چې ته د کوی کاب بلا مې میلاو کړې را درز او غرابي اړو سمه خبره په خوله کې نه لاوړي په خوله کې سړی وایي چې رسپالمې د پیو یو دوه څاڅکي مې وله په دې ژبه باندې وکړې چې ژبه یې لږه پاسته شي او چې پردې سړی ټیلیفون وکړي نو هغه سره به خوږې خوږې هوښیارې هوښیارې اوږدې اوږدې مزېدارې مزېدارې خبرې کوي او الله ویلي چې نه فلا تخضعن دا استاد نه وي ما خلق بدنامي دا استاد دغه دی کې داسې استاد خبره نه ده چې د الله او د رسول د خبرې سره برابر وه جیب کې واچوه او وی منه او که د الله او د رسول د خبرې نه الټه پلټه وه د صحابو د خبرې نه پله دې پله وه نو چې کوم ډیران او کومه خزله ستاسو د کوڅې په خوا کې او ستا په خوا کې نږدې راغې ته یې وله پګوا ته تنه دي چې د دینه به د زنانو پرده نه وي نو وروره هغه چا نه چې هغه سره نکاح کېږي هغه چې د خاوند چې ترواره دی هغه چې د خاوند چې ته خوری دی هغه چې د خاوند چې ته د تره زوی دی هغه چې د خاوند چې ته د ماما زوی دی هغه به په تیز رفتاره موټرسایکل باندې کینولي کله به داسې دي او کله به داسې دي ماله به خټې جوړي او سامې میشتانه علامه اقبال نه چا تپوس وکړو وي تر زنانو د پردې باره کې څه وی علامه اقبال ورته وي علامه اقبال وی د زنانو پرده نه زه وایم چې اوس تا نوي هلکان کوم دي دي هم پرده کوي د دې شکلونه هم وي د زنانو په شانتیري دا د علامه اقبال خبره وه کومه پرده چې دی رب العالمین په دې کتاب کې ویلې را شرعي پرده چې د جینۍ به د خپل ماما د زوی نه پرده وي د تره د زوی نه به یې پرده وي د ماسی د زوی نه به یې پرده وي د پپو د زوی نه به یې پرده وي چې چا سره نکاح کېږي د هغه نه به یې پرده وي او د ښځې به د خپل لیور نه هم پرده وي رسول الله پاک ویلي نو لیور خو لګي کله هغه خپله بابي په ډبډبي داسې بوځي او کله یې داسې بوځي ما پوه کوي چې دې ځای له راځي خبره چې وایي قرآن و سنت هره ډله دا دعوه کوي د الله کتاب د الله دین پیغمبر علیه السلام 14 کاله محنت کړی او 10 کاله مدینه کې کړی نو دا راته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د پردې دا پکې وه او که نه وه نو اوس به ما ته وښیې چې داسې به کوم روري چې هغه د رور د ښځې نه پرده کوي دکانونه هغې ته چې زنانه راشي نو ناسته به یو دی به ورسره ګپ لګوي امیر صاحبو یې لکه ته ولې دې مخ ته ګورې او تا ځان سره کېنولې ده او پرده دې را ځوړنده کړې ده د دې دپاره چې دا بل چاته نه ښکاري یوازې ما ته ښکاري دا ورسره بل ناروا نبی علیه الصلاة والسلام ویلي حدیث پاک کې راځي چې کله زنانه ته دغسې کېنوله تاسو یو 1 to 1 شوې یو سړی دی یو ښځه نو ثالثهما الشیطان نبی صلی الله علیه وسلم وی دریم تن پکې شته خو ښکاري نه څوک دی شیطان دی شیطانو دی امیر صاحب له بړه کې واچي دکاندار صاحب له بړه کې اچوي ادا دکاندار صاحب ورته وي نمبر راکا که دا سینډل ارتي یا تنګي یو نمبر نو بله ورځ د دې نه هغه ښه راوړم هغه باټا راوړم هغه سروس راوړم او داسې چې کوم دی نو ښه کپنۍ والا به راځي که خیري فارن والا نو دا نمبر د ما ځان سره نوټ کا او ته ماله خپل نمبر راکا او ته ماله صرف مسکال لا کوه او ته چې دکان ته تلې نو دغې دکاندار پتا چې د اوبه څکلي دي کولر ورسره پروت وي اوبه پکې تاله نه رالي او هغې له د ګانو رس راوغواړي او یا لکه چای خو یي دود پتی دې له دود پتی راوغواړه وایي د نر دي او بانې څه جوړه کړې را وي د زنانو نه ګټه ښه کېږي وی ګټه دې ونه کړه استاد تاوان دې وکړو د نظر حفاظت په تا باندې فرض و زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابو داود کې حدیث دی
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوڅې له تانبوله کله کله به زنانه راتلی څه مسلې تپوس پې کو بیبیانو ته به وي وی د جناب محمد رسول الله نه دا تپوس وکړې هغې زنانه خط راوړی نو په کوڅه کې په هغه وخت کې داسې لاس را دننه کو نبی علیه الصلاة والسلام لاس ته چې وکاته نو هغه وی دا به چې ته څوک سړي نه خط یې راواغسته تېنه چې څه سوال څه تپوس نو چې بیا وروسته پته ولګېده نو هغه د زنانه ګوتې وي نبی علیه السلام بیا خفه و چې د زنانه ګوتو ته مې وکاته په کار داري زنانو ته یې په دې لاس باندې چې تاسو دا نوکونه یا دا لاسونه په دې باندې نکریزه لګولې وې نو ما ته به پته لګېده ما ته پته ونه لګېده نبی صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله تعالی عنها وی چېرته داسې نه دي شوي چې زنانه د کور ته راغلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه